نه پوهېږم دا کم قسمه جاهله طبقه ده. دا مخې وینې او دا خېټه دی کې حرام اچولي ښه. څومره وخت ډیوټي کړی دي راته وایه؟ مې 2 کاله کړي. 2 کاله. اوس چا رالیږلی وي؟ ایس احمد صاحب. ښه دا د څه شي مسؤل ده؟ دا یو د اپریشن انچارج ده. ښه دا کوم ځای کې ده؟ په کومه کیلا کې ده؟ کینټ ده. کینټ چې ده دلته یې راولېږلی چې دلته شی وکړه؟ هغې چې د ایریا چک کړه چې سیک شته نشته. ښه 2 کاله دې ډیوټي ورسره کړې. څومره پیسې درکولې؟ زر کوي ته څومره پیسې درکولې؟ زر به یې که نه؟ خو راشن ماشن به یې راکوو. اخی په دې راشن باندې دې الله خو دې وشرمه. روپۍ درکړي څومره روپۍ درکړي نور څومره کسان دي دلته درکوي ماړه ته. نور کسان څومره دي؟ نور ما سره شي. په راشنونو هم ځان هغه کړه. خپل مسلمان ورور خپل خویندې بې عزتي ته ورکوي بې غیرته. ده ښه ټول نه ډومبې خو څنګه بدتمیزۍ سره راشي د هغه خېټې ته لاس یوسي چې یاره دې کې حرام پراته دي. هلکه ته څوک راغلی چې هغه ته دا وایي چې یاره دې کې حرام پراته دي؟ دا خو د خدای پاک د فرشتو کارونه دي چې انسان ته هر یو دا ښه باندې کي د قیامت ورځ څه دپاره ټاکلې شوې ده. اول خو دې د دین اسلام نه دا خلک ځان اول خبر کي چې خدای پاک ویلي دي د انسان په سر کې یو سپین ویښته راشي نو هغه ما دپاره ډېر زیات محترم شي. اسلام کې دان دي چې د مور پلار نه علاوه مشران چې څومره هم دي د هغوی به عزت کوئ. دا خلک خو بیخي پته نشته دی اسلامي تعلیمات د کوم دینه حاصل کړي دي. ټیک دی یو انسان دی ودې نیولو هغه نه سوال جواب چې دی هغه ستا کار دی ستا ډیوټي ده. سوال جواب په یو طریقه کې کوه. دا کم قسمه جاهلان دي او زه خو دې ته حیرانه یم چې دا ګیرې ساتلي دي او د ګیرو سره او بیا دې قسمه کپړو سره او بیا دا قسمه یاره خو ما سره نور الفاظ نشته دی ځکه چې زما خو د دوی نه انتهایی زیات نفرت صرف په دې باندې دی چې اسلام څه وایي او دا دوی دا اسلام د په نوم باندې هسې یو داغ دی.